وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې زمونږ یو ملګری دی، هغه وایي چې زمونږ په کلي کې خلک پیسې را جمع کوي، بیا صدقه کوي، خیرات کوي، او بیا علما راغواړي او سیرت بیانوي. نو اولا خبره به د سیرت درته وکم. سیرت د نبی علیہ السلام بیانول دا عبادت ده. د نبی علیہ السلام حالات زندگی، داغه د غزواتو ذکر، داغه تاریخ بیانول، داغه واقعات بیانول، داغه اخلاق بیانول، داغه شمائل بیانول، داغه فضائل بیانول، دا عبادت ده. حتی چې د پیغمبر د بول او براز ذکر کول دا هم یو مستحب عمل ده، لیکن داغه د پاره په شریعت کې نه میاش مقرر ده او نه داغه د پاره س تاریخ په شریعت کې مقرر ده. نو دا خلق تخصیص کوي د ربیع الاول، او بیا پر ربیع الاول کې 12 د ربیع الاول. نو دا تخصیص په شریعت کې نشته ده. فتاوی فریدی کې مفتی فرید رحمت الله علیه هم نقل کړی دی، او فتاوی حقانی نقل کړی دی. د دارالعلوم حقانی لوی فتوا ده، فتاوی حقانیه، چې دا نن سبا د مروجه میلاد چې بعض خلکو ایجاد کړی دی، دا بدترین بدعت ده. او د دې ایجاد یو بادشاه کړی دی چې په هغه په شپږمه صدۍ کې تیر شوی دی. مظفر الدین دا غنوم دی، د موصل په ښار کې هغه د دې ایجاد کړی دی. نور د صحابه او مینا هغه ډیر او د هر چا نه د نبی رسول الله سره صحابه دغه میلاد مروجه میلاد نه دی منعقد کړی. دا غین رستو تابعین او تبع تابعین د امت امامان ائمه اربعه یا دا غي شاګردان هیڅ چا نه دی منو کړی، بلکې په شپږمه صدۍ کې یعنی د نبی علیہ السلام د وفات نه تقریبا 600 کاله پس یو بادشاه د دې ایجاد کړی دی، مصرف بادشاه، او هغه یو بدعتي بادشاه واغه د دې ایجاد کړی دی. نو د پیغمبر سیرت د پاره نه میاش مقرر ده او نه تاریخ مقرر ده. کله چې الله پاک توفیق درک په هغه وخت کې کوا. بیا د خلک په دې مروجه میلاد کې بلفونه لګي په جمعاتونو باندې، دا اسراف ده. او دغه شان بے ځای خرچې پکې کوي، دا اسراف ده. او د دې سره سره بیګيري معشومان پاغي باندې ناتونه وي، مفتی فرید رحمت الله علیه نقل کړی دي، دا ناروا دي. نو د دې وجنه ک یو سړی میاش یا تاریخ مقرر نکي او بغیر د رواج نه، بغیر د اسراف نه، یو عالم یا دو عالمان راوغاړي او د پیغمبر تاریخ بیان کړي، د پیغمبر سیرت باندې خبرې وکړي، نو ډیره خبره ده. لیکن تخصیص په شریعت کې نه د میاشت شته او نه د ورځ شته. او بیا د دویمه خبره چې خیرات، نو خیرات او صدقې د پاره په شریعت کې وخت نه دی مقرر. شریعت ترغیب د صدقې ورکړي چې کله الله پاک توفیق درکړي نو په هغه وخت کې کوه. نو بیا دغه ورځ خاص کول لکه دا نن سبا خلک خاص کوي چې په دغه میاشت کې ډیر ثواب لري یا په دې ورځ باندې ډیر ثواب لري، نو دا تخصیص په شریعت کې منع ده. نو د دې وجنه دغه کار چې کوي د دې په ځای باندې دا خدای چې دغه پیسې راواخلي، دا فقرا او تورکی یا په مسجد کې او په مدرسه کې ولګي.